رسول الله مبارک سے فرمائے خیرکم خیرکم لأهله وی تاسو کې بهترین انسان هغه د خپل کور خاوندانو سره خي وانا خیرکم لأهلی او پتاسو ټولو کې زه د خپل کور د خاوندانو سره خیم مونږ سيو مونږ په بار ډیر خيو دوستانو سره عزیزو ته هوټل تمزو او کبانم پیخرو دوستانو سره صدریاب تمزو خرچیم پیکاو دوستانو سره مری تمزو او ابتابات تمزو سواد تمزو او پیسیم پی لگاو او خندا خوندی مو سره کو او چې خد تکور ته دن نراشو خور لور او خزا او مور نو بیام زمری د بریتو نیولی بوټ سوټ هغوی بیا نر الکه خدمت خو دې بې وقوفه دا مور کوي ماشوم خو دې مور لوی کړی دې میلمه ته حیا خوري دا ښځه راولي چې میلمه دې راشي شربت ولا کوي ډوډۍ ولا پخوي چای ولا پخوي چرګ ولا پخوي عزت خو دې ښځې جوړ کړی چې جامې د ښکلې سري کې ورته یې واچو مټې پکې وی کور کو دننه عزت دله چې د دوست ښځه لور دې راشي نو د کور صفایي او څادر پکړ کې ورته ښځه دی اچوي او مور دې ورته اچوي نو ډېر بې وقوفاني بار د دوستانو سره خندا خوندې و چې کور ته لاړ شي نو بیا سترګې بقې نیولي هلته یې د ځان نه لوی لاټي بارنس جوړ کړ یم ښځې ښځه یاری مور یاری خویندې یاری کور کې بیا د بدماشۍ چالونه کوي داسې به نه کې دا ګناه ده رسول الله مبارک فرمایي خیرکم خیرکم لأهله خیر انسان کم دی انسان هغه د چې خځې سره خي لور سره خي مور سره خي خور سره خي وانا خیرکم لأهلی وی تاسو ټولو کې د خپل کور کې د خپل لونو سره د خپل بیبي سره وغیره خیم تسلوک بسره نو دا هغه بد اخلاقی باندې زما صبر د کلا مرتبه خدای را کړ او دا خو مې خیر کتاب کې لیکلی لیدلې دی خدا بل واقع مې چې اورېدلې دا دوی مې چې تاسو الکه دا مې اورېدلې ده ګورې ښه اسنه چې ودا دې په کوم کتاب کې لیدلې چې ته مې چا نه اورېدلې ده یو ځل دا مرزا صاحب کور ته راغی نو دا ښځه ورته ښځه خو بد اخلاقه وه نو ښځه ورته وایي تم ځان ته پیر وې خدای ما خو ځان ته نه دی ویلی دا خو خلک وایي که نه ما نه دی ویلی نه وایي څه چل بیا شوی دی وایي دا دې په هوا کې مې یو سړي ولید چې داسې روان دې ته پیر وایي اته په ځمکه توخېږي او ځان نو بس ده ورته وي دا په هوا چې دې ولید او روانو رښتیا وایي دا منې چې نیک سړی وي نه به منم وی قسم په خدای چې زوم اوس مې منې که نه منې وی ته وی خپېرې ځکه کږې وږې منل خو پکې نشته که ما یو دوست چې ډاکټر دی نوم یې درته نه علمه ما ورته یو ځل ټلیفون وکړ مې لکه زه درځم کم ځای کې نو ما ته وایي چې بس ته راځه کلینیک ته زما کور والا بیمار دی ډاکټر له بوځم مې څه چل دی په ډېره ناجوړ ته خو په خپله سپېشلیسټ ډاکټر یې څه چل دی وایي ټوخېږي یاره ما ته وایي چې یو ډاکټر له مې انټي له بوځه نو مې تېره ټوخي علاج په خپله هغه ډېر ښه سړی دی او ښځه هم ډېره نیکه ده ما نه د مسلو تپوسونه هم کوي په موبایل نو ما ته وایي مولوي صاحب ګورې شیخ صاحب ګورې موبایل مې کولو کړی دی ښه ستا خبرې اوري ما ځکه ته ته یارېږې ته ته نه یارېږې ګپ مې لګاوه ستا نو ما ته په خپله سپېشلیسټ ډاکټر یې نو ته په خپله د ټوخي بوتل دارو ته نه کېږې ای مولوي صاحب وی قسم دی که معمولي ما ته وایي چې ته خو نه پوهېږې ته خو کمپاوډر یې زمونږ د مولیانو هم دا حال دی مونږ مولیان هم چې کور مسله بیان کړو که نه او په ښځه ناشنا ولګي وي ته په دې نه پوهېږې دا بل مولا نه به تپوس کوو بد اخلاقه ښځې ډېرې زیاتې خیرې کنزل دا چې څومره نن سبا جګړې جوړي د ښځو د لاسه جوړي سړی به ستړی ستومانه راشي خولې به ترې بېږي سسپوره به یې پوږئ لور به په لاس کې نیولي رمبې به ورسري ستړی ستومانه به او چې راننوځي ښځه دا که نه ګرځه دغسې هغه ماشوم دله بیا ګاونډي وواو نو خو ستړي بس په ټوپک ورمنډه کړي هغه چریدار ټوپک چې در نیکه د کور پروت و چې ته زنګ شوی ټوپک یو زنګ شوی کالتوسي په سترګو چلم نه ورځي راوالي ښه اوس زما بچې ډز ډز سړی ولې مړې غم ښځې جوړ دی هوښیاره ښځه دې ته وایي چې خاوند ته ال نه وایي که جنګ هم وشي او دا بګاونډي یې هم وایي نو ښځه خاوند ته وایي ستا له بچي روانې ستا بچي ورته لومبې کنځل کړي ځکه یې ووایه
بچی دې سم کا دې ته خیال خبره کور کې جګړه مصیبت فتنه نو سو بیمارې شوه لکه بې ستري شوه ناپوهتیا شوه او ناشکري شوه او بد اخلاقي شوه د دې علاج به څه کوو نو چې پخوا مې یو ځای کې تقریر کوو مې دا علاج به څه کوو یو بابا پکې آواز ورکوي مولوي صاحب کوتک ته خدای لري مې بابا جي قسم دې کده کوتک د چلولا سي دلته مونږ ته ځان نیغ کې ټول جمعات کې ناسي طالبان رټوخېږي کور دې نه پری دی کوتک دې خدای لري کوتک علاج دا مسله ذهن کې واچي د خزوال په شریعت کې جرم دی اوس به ته ماته وایې چې خو څنګه جرم دی قرآن چې وایي قرآن معنا دی نه پېژني واللاتی تخافون نشوزهن الله قرآن کې وایي هغه ښځه چې هغه ناشده ده ناشده څه ته وایي دې دوه معنی کوم یو دا چې خاوند ته رابرغېږي خاوند ته جوابونه ورکوي خاون وسره دویمه نشي ویلی او خاون په کور کې رټي د ښځې مخ کې د خواښې مخ کې د خور په مخ کې او رابرغېږي ورته دا یوه ښه ده او بله دا چې فاسقه وي دې زمانه کې په موبایل پردو سړو سره خبرې کوي ازاده ښځه یې ازاده مارکیټ ته ځي خاون ورته وایي ته څه کوې زه وایي بس ځان له سودا راوړم کوله او مخ په دې مارکیټونو کې ګرځي ازادي کوي په موبایل دې ته ناشیزه وایي ګورې ښځه په مالګه که زیاته کمه شوه په دې وال په شریعت کې نشته ډوډۍ اوس په دې ده په دیوال نشته ولې ته توی شو په دیوال نشته په شریعت کې چا وی چې په دیوال دی انسان د غلطي نه کېږي ستانه نه کېږي د ښځې نه هم کېږي که یو خبره درته کوم دا بعضې ښځې چې لګیا وي مونږ ته دا چل دی دا څه ناڅه غلطي ده مونږ د خلکو هم ده مونږ هم په بې ځایه خبرو ښځې ډبه وټکوي مالګه زیاته وي بس کوتک ورته ونیسو انسان نه غلطي نه کېږي چیني ته توی شي غوړي ته توی شي بس کوتک ورته ونیسو هلته چې د په لاره روانې او د ښځې رور خیال نی یا د سخر به د خیال نی او ته به راشې وایي هغه د اوس خو ما سره میلاو شو پلار دله دی ما ته خو یې په خیر علي ونه وې نو د باګلو دله ته به ورته وایې که تا ته به وایي مشر دی که ته مشر یې نو ښځې ته وایي که ته بیا پلار کره لاړې ته په ما په دریو طلاقو طلاق دی وایي که نه که تا بیا رور سره خبرې وکړې رور کره لاړې په ما به په دریو نو بیا سبا ستومانئ بیا ملا ته وایي یاره ما د خولې له خو دا ټکې وته دي اوس خو صبرېدل نه کېږي دا خو به پلار کره ځي او دا خو به رور کره ځي اوس به څه کوي نو زه یم چې ښه مضبوطه خښته مې نه وي او په دا مازدیګر مې ووایم دا سړی مې ډېر بدي شي دا په خولې نه طلاق لفظ و بس پام کوئ د ما رونو ګورې زما خبر اصلاحي وي خفه کېږئ ما د طلاق دا لفظ به د خولې نه بلکل نو باسئ په معمولي خبره په درې کاڼي طلاقه په معمولي خبره دوست سره به دې روانه شي او که دا ما تا سره خبرې وکړې او تا سره مې کاروبار وکړو د ښځه په درې کاڼي طلاقه او د اوس بیا سبا ستومانئ بیا وایي خو دې کاروبار ته زما ضرورت دی نو خوار چې ښځې څه ګناه کړی چې دا خبرې کوي غوسه شوی اسې تاسو نه تپوس کوم که ستا لور ته څوک دا الفاظ وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې وایه که نه چې ستا خور ته څوک دا وایي ته خفه کېږې که نه خفه کېږې چې ستا لور څوک ستا په کور بنده کړي خفه کېږې که نه چې ستا لور ته څوک تا یادوي او تا کنځل کوي یو ورور په ته ورته کنځل کوي یو مور یادوي نو ته خفه کېږې که نه نو دا هم د چا لور ده دا هم د چا خور ده مونږ ډېر ظلمونه کوو په خلکو مونږ ښځو سره ډېر زیاتي کوو پلار کره نه پریدو رور کره نه پریدو بې ځایه ډبو په دې وال په شریعت کې نشته که څوک کوئی ماته دی قرآن کې د نشوز ذکر دی ناشده او هغه فاسقه فاجره واسم بنده ورته غصه کوي او هغه ښځه چې خاوند ته رابرغېږي لیکن هغې هم وال په سویمه مرتبه کې دي ګوره فعظوهن لومبې به نصیحت وکړي په نصیحت کارو نشو نو وضربوهن نو بیا وهجروهن فی المضاجع ملاسته به جدا کړي کټ به جدا کی په دې به پیش هم رسول الله مبارک فرمایي چې کټ جدا کې نو په کوټه کې دن نه جدا کا اجرې ته مت تختا روانه به جوړ شي نور به شیطان پکې کار وکي کوټه کې دن نه بیا خلص تومانه شي ضرب راځي او یو موقع کې رسول الله مبارک یو دینی مسلې د وجنه کوټې نه بره خطر او بالخانه ته یو میاشلا او په خپل بیا را کوشو جوړو شو جرګې پکې نه دي شوی
نو لاول نصیحتو که کونو شو ملاس ته جدا کا او که پاغیم کارو نشو نو بیا وضربوهن بیا والی شي هم څنګه به وي وال د تعذیب د پاره نه چې عذاب ورکه تعذیب د پاره تعذیب ادب د پاره وال جدا دی او د عذاب د پاره جدا دی رسول الله مبارک سوی اذا ضربتم فاجتنبوا الوجه چې خذوي نو په مخ بنوي مخ دا ډول دی سپی هم زمون علماء لیکلي دي په مخ بنوي خرم په مخوال ګناه ده غویم په مخوال ګناه ده دا ډول دی ته ګوره چې ساروی له مخ له غزار ورکه مخ دنه لای کنه دا ډول زمون فقها بیا ردینه مسالې او باسری او قیاس وای دوی سوي په مخ ولې مو دغه دا ډول دی نو دا ډول په ځای به نه وي په سر باندې وي سر دا ډول دی خدای چې سپین شي تورې او نکری دې په پورې کوي او پکې کالیګان شي کله ماره او پسینه بنوي دا ډول دی خدای په دلته کالی اچي او په جامو دلته ګلکارې کوي غلبند شي په دې لاسونو بنوي په دې ګوتو خدای په نکری دې پورې کوي بنگړي پکې چې ګوتمه چې دا ډول دی په دې لاندې خو بنوي خدای په نکری دې پورې کوي پازې پیچي نو ما ته طالب چټرولې کې پکم دی وو یہ پا مخ او پا سٹ او پا مره او پا سینا او پا لاسون او پا خو بنوی نو پا کم زیو میں پا دی املا ڈب ورکا وکنا ضربا غیر مبرحین رسول اللہ مبارک فرمائی سخت وال بنکے ایسا خراخو ندا دقا دو خزوال جیو نورنا پا دریم مرتبہ تعذیب نا تعذیب پا ملا وغیر سخت وال بنکے پا والو خزا نا سمیگی پا سبا خزا سمیگی وائے دین مدرسہ کې داخله قرآن ورته وخایا د پیغمبر مبارک سنت ورته وخایا او شریعت ورته وخایا قسم په خدای په شمائل ترمذی کې راځي د رسول الله مبارک په اخلاقو کې څه فرمایي ما ضرب امرأة ولا خادما قط صحابي وی رسول الله مبارک په خپل جون کې بیبي نه دواله او نه غلام نوکر خادم والد حالانکه د ټوله دنیا د سړو د خزو اخلاق یو ځای کا قسم په خدای کې د بیبي عائشہ صدیقه د اخلاق او د خپې دوړې تمرسي دا پس د پدین دینه وته شریعت والا علاج نه شریعت او خای خزو تا دین او خای خزو تا قرآن او خای د صحابیات او حالات ورته بیان کې او یاره خزو ته د خپل خاون حق او خایا د خسر حق ورته او خایا د خواق حق ورته او خایا د بچو د گاونډي حقوق ورته او خایا په خپل بسمای د بنسات البنات د لپاره د مارونو ضرورت موږ جوایو د جنکو مدرسې جوړه کې نو ضرورت دې لپاره دی د جنکو د مدرسې ولې ضرورت دی چې خدای پکې قرآن زده کې او خدای پکې دین زده کې او شریعت زده کې او خدای پکې د خاون حقوق پیژني د جنې مدرسه د خدای لومبه غېږه د خدای لومبه مدرسه ده ماشوم لومبه چل کم ځای کې زده کوي د مور په غېږه نو که مور دینداره ده بچي به دینداره لوي او که مور بېدینه ده بچي به بېدینه وي څومره خوند کوي چې مور حافظه ده او ماشوم له پی ورکوي او مور د قرآن شریف تلاوت کوي ورسره څومره خوند کوي چې د قرآن تلاوت کې اودسې کړی دی او ماشوم سینې ته پروت دی او لګیا ده د قرآن شریف تلاوت کوي دې بچي باندې به برکت وي او که به او چې کومه ښځه بېدینه ده او کودړه ده او ماشوم یې غېږ کې دی او کنځل کوي دې ماشوم ته به څه برکت میلو شي تمارونو دا الحمدللہ چې مولانا صاحب تاسو ته دلته کې مدرسه روانه کړه مولانا صابر صاحب ټول وای الحمدللہ مدرسه د روانه کړه او د مدرسې نن افتتاح د الحمدللہ ټول بخبل لونه خويندې مېندې راولې په دا مدرسه کې به داخله وې کې خیر ان شاء الله دین بس تلاوت د خزو خطای ګره اکثر مون غلط وای الحمد زمون په کلی کې وګړای وسته خدای وبخیمړه ده نو ما وته یو ځل وی تر ته مستر کنو خو توبه بس الحمد لله رب العالمین نه رحمان نه رحیم تاسو ګوره ټول غلط او دا ستاسو دعای قنوت چې تاسو اللهم انا تاسو کدا وای ټول غلط پر
والا نکفرک والا نشکرک مسکه نو ما ته مونږ ما ساده نیاز ذکر او تعالی پیدام نه وي ما ته اوس تر حال نه وي او ما ته غلط وي ولې هغه نه پیدا سره مسکه وسره مسکه نو قرآن بس دکی ترجمه بس دکی دین بس دکی شریعت بس دکی اخلاق نبوی بس دکی اخلاق عائشہ صدیقہ بس دکی دا رسول اللہ مبارک دا بی بی اخلاق فاطمی بس دکی مدرسۃ البنات ضرورت تلیر دیا صرف یو خبر کوم محتمم سیبتا مولانا سیبتا یو تاسو تنبیم چی خد کلم دا کور نوزی نو پردہ کی دی مدرسې ته دی یا بل خوا دی پرده کې دی که نږدې دي داسې په ګاونډ کې خیر دی که یوازې دي خو چې لرې دي نو ورور دی ورسره دي دی رحم محرم ورته وایي ماما زوی ترور زوی لیور سره به نه دي چې چا سره مستقل نکاح نه کېږي به ورسره دي او دریم چې کوم ځای سبق وایي چې سړي هلته دي او امن د فتنې نه دا قانون دی څلور شاملې کړي دي او زه پکې یو څو خبرې ځان زیاتوم دویم چې کومه ښځه مدرسې ته ځي کومه جینۍ یا راځي موبایل والا مه ورکوئ موبایل نن سبا د ښځو لپاره لویه فتنه او زه دا مې مدرسة البنات والا ته چې جینۍ دې د خولې تپوس نه کوي د استاد نه معلم چې استاد یې سړی وي د چټ په ذریعه یې تپوس کوي اگر چې د خولې تپوس جایز دی منع نه دی په شریعت کې خو حالات لږ خطرناک د چټ په ذریعه تپوس کوي او زه دام ورته وایم چې کوم استاد درس کوي که ښځه خو ټیک ده خو که سړی درس کوي او دویم ملګری دی ورسره ناست دي او یا که سړی یوازې وي استاد نو زنانه سره دی یو مشره زنانه ناست دی دا د دې حالاتو په تناظر کې ده نازک دور دی خدای مکه چې د بدنامۍ ذریعه ونه ګرځي نو دا ضرورت دی تاسو ټول الحمدلله جزو خلق تاسو ښه خلق کې دیندار یې صالحان یې په دې ګرمۍ کې څومره لوی تعداد کې تاسو رانه او مولانا صاحب هم ډېر مخلص دی او انشاءالله زموږ مولانا سمیع الرحمن صاحب دی او دوی سرپرستی کوي انشاءالله د دې مدرسې انشاءالله دا علماء کرام دي به سرپرستی کوي نو تاسو به انشاءالله العزیز او شوق سره کوشش وکړئ چې تاسو لونه تاسو خويندې او زنانه دیندار کې خدای پاک خدای وتا قرآن او سنت وتا خو دین ورته کوي به ان شاء الله کنه او دې مدرسې ته موږ دعا کوو چې خدای پاک کامیاب کړي الله د خپل غیبی خزانونو مدد وکړي او تاسو زنانه او د پر الله د حیا او د پرده او د خو اخلاق او د دین د ذکر ذریعہ وګرځي واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین ټول په جمع او درود شریف وایي